د اختر په ورځ باندې نارینه او زنانه ډلې ډلې مقبرو ته ځي، قبرستان ته ځي. نو دا د بل چا قبرونو له نه ځي، د خپل پلار نیکه او د مور او د لور قبر له به ځي. خو شریعت دا حکم نه کوي چې خامخا د اختر په ورځ باندې به د خپلو مړو قبرونو له ځي. او بیا د ښځو خو په عام ورځو کې اجازت نه وي، او دا زنانه د اختر په ورځ باندې ډول سینګار وي او دوی سړو سره یو ځای روانې وي. نو هر سړی د خپل مړي قبر له راغلی دی او هره ښځه د خپلو مړو قبرونو له راغلی ده. نو په دغه ځای کې خلکو کیمرې نیولې وي. یوه ښځه د ډېره غمه چې ماشوم بچی وفات شوي هغه پسې دړه دنیا یې نسکوره وي، اوس دغه زنانه مخ سر ټکی د زوی په قبر باندې لوغړیږي، یا د زنانه نه خاون وفات شوی دی د خاون په قبر باندې لوغړیږي. نو دغه شان د دغه زنانه به کله لوپټه پروزي، کله سر بخکاری، کله کپړې بروانې ویجاړې شي، کله مخ سر بټکی، کله گریوان بشلی او پردي سړي بموي. د دې په وجه زنانه خو اسم مقبرې ته تلل ناجایز دي. د اختر په سار باندې به هم زنانه بالکل قبرستان ته نزي. دا ګناه کوي او دا یو خراب رواج دوی جوړ کړی دی. حالان کې شریعت دا حکم نه سړو ته کوي نه ښځو ته کوي چې خامخا به د اختر په سار باندې قبرونو لځي.